بسم الله الرحمن الرحیم. التاسع، مصنف رحمت الله علیه د اسم متمکن د اعراب اقسام بیانی. نو 9 قسم دی، په هغه کې 8 اقسام بیان شو، اوس 9 بیانی. نو وی فرمایل التاسع، 9 قسم اعراب د اسم متمکن د اعراب د اقسامنا ان اغداد یکون الرفع بتقدیر الواوی، چې په دې کې به حالت رفعی دا په تقدیر د واو سره، یعنی چې کله دا مرفوعی نو په دې کې به واو وي او دغه واو چې دی دا به تقدیری وي، دا په الفاظو کې او په کتابت کې ناراضي. او دلته کې دا تقدیر چې دی نو دا صفت دی د الواوی او دا مضاف شوی دی خپل موصوف ته. اصل کې خو صفت دا تابع وي او تابع دا بعد کې راځي د خپل مطبوع، نو پکار دا و چې دا تقدیر دا د الواو نه بعد کې راغلی وي، لیکن دا د دې نه مقدم شوی دی او دې ته مضاف شوی دی. او د دې عبارت اصل داسې دی چې ان یکون الرفع بالواو المقدرتی، چې د دې حالت رفعی با په و مقدره سره. نو دغه مقدره دا موږ د کوم ځای نه راوست، دا د تقدیر نه جوړ شو، ځکه تقدیر دا مصدر دی او مصدر دی ځای کې مبنی للمفعول دی. په دې وجه باندې موږ د دې نه مقدره اسم مفعول جوړ کو. والنصب والجر بالیاء لفظا، او حالت نسبی او جری دواړه وی په یا سری او د غیابه لفظن وی، یعنی د و په شانته تقدیری بنوي بلکې په لفظ کې به موجود وي. ويختص بجمع المذکر السالم، او دا قسم اعراب خاص کولی شي په جمع مذکر سالم پوری، خو ساده جمع مذکر سالم نه، ځکه د هغې اعراب بیان شوی دی. مضافا الی یا المتکلم، داسې جمع مذکر سالم چې هغه مضاف وي یا د متکلم ته. تقول تبوی جاءنی مسلمیه، په حالت رفعی کې چې داسې وي نو تقدیره مسلمویه. د دې اصل داسې دی چې مسلمویه، یعنی مطلب مسلمو نه دی، نو اضافت جو شو نو نون د جمع مذکر سالم د دین ساقط شو، او یا د متکلم مضاف الیه و سره پیوز شو نو مسلمو یشو. اجتماعت الواو والیاء، اوس په دې کلمه د مسلمو کې واو او یا دا راجم شو، یعنی یو ځای رالل او دواړه حرف علت دي. والاولی منهما ساکنه، او اول په دغه واو او یا کې ساکن دی، یعنی واو په دې کې ساکن دی. دا قاعده ده چې کله دو حرف علت و او یا را جمع شي او اولنی په دې کې ساکن وي، نو سبا کې دا و چې دی دا په یا بدله. فقلبت الواو یا ان، دا و چې دی نو دا بدل کړی شو په یا باندې، و ادغمت الیاء فی الیاء، او یا په یا کې مدغم شو، نو د مسلمو یا په ځای باندې شو مسلموی یا، یعنی دو یاګانې پکې رالی، او بیا دا یا په یا کې مدغم شو نو مسلموی یا مشدد شو. کو بیا ستاسو خیالی نو د میم باندې ضمه ده ورپسې یا مشدد راغلی ده، نو یا چې دی د ځان نه مخکې کسره غواړي، په دې وجه باندې و ابدلت الضمة بالکسرة، دا ضمه چې دی دا په کسره باندې بدل شو لمناسبت الیاء، ځکه د یا سره مناسب دا کسره ده، لمناسبت الیاء د یا د مناسبت د وجه نه، نو فصار مسلمیه، نو کم مسلمو یا چې په و سره هغه مسلمیه په یا سره شو، و پکې بالکل ختم شو، په یا بدل شو. ورأیت مسلمیه و مررت بمسلمیه، په دې کې مسلمین مضاف شوی دی یا د متکلم طرف ته، نو چې کله مضاف شو نو دا نون د جمع مذکر سالم دا ساقط شو، نو شو مسلمی یا،
یعنی اول یا ساکن ده او دویمه یا متحرک ده خو دواړه لا یو ځای نه وي نو مونږ دواړه یو بل سره مدغم کړي نو یا مشدد شوه مسلمیت جوړ شو نو په دې دواړو صورتونو کې ورأیت مسلمیه په دې کې مسلمیه منصوب دی او مررت بمسلمیه په دې کې مسلمیه مجرور دی په دواړو صورتونو کې یا په لفظ کې موجود ده اگرچه مدغم شوی ده لیکن موجود ده د وو په شانته په بل حرف بدل شوی نه ده په دې عبارت کې مصنف رحمت الله علیه نهم قسم د اعراب د اسم متمکن بیان کو او نهم قسم د اعراب چې دی نو په دې کې حالت رفعی دا اعراب بالحرف تقدیری دی یعنی په تقدیر دا و سره دی او حالت نسبی او حالت جری دواړه چې دی نو دا په یا لفظی سره دی او دا قسم اعراب دا خاص دی جمع مذکر سالم پوری خو جمع مذکر سالم چې کله مضاف شوی وي یا د متکلم ته په حالت رفعی کې مثال دی جاءنی مسلمیه په دې ځای کې دا اصل کې وو جاءنی مسلمون یا نو جاءنی مسلمون یا په دې کې مونږ د مسلمون نه د نون د جمع مذکر سالم ساقط ک زکات چې د دې اضافت شوی دی یا د متکلم ته نو د دې نه جوړ شو جاءنی مسلمو یا اوس و او یا په کلمه کې یو ځای جمع شو اول پکې ساکن دی نو مونږ دا و دا په یا باندې بدل ک نو دا شو مسلموی یا اوس یا اولنې ساکن ده او دویم متحرک ده نو مونږ یا په یا کې مدغم کړه او د دې نه مخکې چې په میم باندې که مضمه ده هغه مونږ په کسرې بدله کړه نو مسلمیت جوړ شو ورأیت مسلمیه و مررت بمسلمیه دا بالکل آسان دی دا جمع مذکر سالم نه علاوه چې بل یو اسم مضاف شوی وي یا د متکلم ته نو د هغې اعراب د مخکې بیان شوی دی او جمع مذکر سالم چې دا مضاف شي یا د متکلم ته نو د دې اعراب په یو حالت د رفع کې د اعراب بالحرف تقدیری دی او په دوو حالتونو کې په حالت د نصب کې او په حالت د جر کې د دې اعراب د اعراب بالحرف لفظی دی د دې عبارت ترکیب داسې التاسع مبتدا دی ان مصدریه ناسبه دی یکون فعل ناقص دی الرفع معطوف علیه دی بتقدیر الواو جار مجرور په اعتبار د متعلق ثابتا سره معطوف علیه و عاطفه دی النصب معطوف اول دی په الرفع باندې بیا و عاطفه دی الجر معطوف ثانی دی په الرفع بالیاء لفظا جار مجرور په اعتبار د متعلق ثابتان سره معطوف اول دی په بتقدیر الواو باندې الرفع معطوف علیه سره د دواړو معطوفونه اسم د فعل ناقص او بتقدیر الواو معطوف علیه سره د معطوفنا خبر د فعل ناقص فعل ناقص د خپل اسم او خبر سره جمله په تعویل د مفرد خبر مبتدا سره د خبر نه جمله اسمیه خبریه و عاطفه یا استینافیه دی یختص فعل مجهول دی په دې کې هو ضمیر دی هغه نائب فاعل دی بجمع المذکر السالم مضاف الی یاء المتکلم دا جار مجرور متعلق دی د یختص پوری فعل مجهول د نائب فاعل او متعلق سره جمله فعلیه خبریه شو